بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم کتونکو. کاشف عارف یم. خیبر پښتونخوا اسمبلی کې موجود یم. صدارتي انتخاب دپاره د پولینګ عمل شروع شوی دی. د خیبر پښتونخوا اسمبلی چې کوم غړي دي هغوی د خپل ووټ استعمال کوي. نمبر په نمبر راځي. مقابله د محمود خان اچکزي او د آصف علي زرداري ترمنځ موږ سره سینیر صحافي نعیم صاحب موجود دی. دې سره به خبرې اترې کوو. نعیم صاحب دا راته ووایي چې څه ګوري په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې. څنګه چې موږ ګورو په قومي اسمبلی کې او نورو اسمبلیو کې مقابله روانه ده، نو دلته تاسو د چا مقابله ګورئ؟ ګورئ چې په نورو اسمبلیو او د خیبر پښتونخوا اسمبلی درې واړه ملک نورې اسمبلی چې دي او د هغې مقابل خیبر پښتونخوا اسمبلی د دې رزلټ به مختلف وي. ولې چې په قومي اسمبلی ده، که بلوچستان اسمبلی ده، که سند اسمبلی ده، که پنجاب اسمبلی ده، هلته اکثریت چې دی هغه په وفاق کې حکمران جماعت پاکستان مسلم لیگ نون او پاکستان پیپل پارټۍ کې ته دی. او په خیبر پښتونخوا کې صورتحال په دې بدل دی چې دلته د تحریک انصاف حمایت یافته سنی اتحاد کونسل په اکثریت کې دی. دلته علي امین ګنډاپور وزیر اعلی جوړ شو، هغه د سنی اتحاد کونسل د پلیټ فارم نه جوړ شوی دی، او که ساده لفظونو کې وایي هغه د تحریک انصاف دی. نو دلته چې کوم بوټونو تعداد دی که نه په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې، د دې تعداد چې دی ټوټل 145 دی. خو ریزرو سیټس چې وباسئ تاسو، دوالکو باندې الیکشن نه دی شوي، دا ټول چې ته وباسئ که نه، نو نن به چې کوم امیدواران ولاړ دي که نه، هغوی ته به چې کوم ممبران ووټ اچوي د هغې تعداد چې دی 118 دی. 118 کې 91 چې دی که نه هغه د تحریک انصاف والاو دی. ساده ټکو کې تحریک انصاف والاو کې دی، او که پارلیماني هغې کې وایي نو هغه سنی اتحاد والاو تعداد 91 دی، 91. نن چې خیبر پښتونخوا اسمبلی نه ټول ووټ به چې اچولی کېږي هغه 52% 52.10 راځي که نه، نو دلته نه به 52 ووټ اچول کېږي. که دې کې جی یو آی شامله وه، جی یو آی بایکاټ کړی دی. که جی یو آی بایکاټ وکړي نو بیا به د آصف علي زرداري په خانه کې به ووټونه کم راوځي، او کم چې د تحریک انصاف سنی اتحاد کونسل کم غړی دی ولاړ دی محمود خان اچکزی، هغه به دلته نه زیات ووټونه اخلي، به 40.80% ووټونه به واخلي. دا داسې وي چې د پارلیمان ټوټل ووټ چې وي که نه هغه یې ډکلیر کړي وي. نو خیبر پښتونخوا ټوټل ووټ چې دی که نه هغه 65 دی، او نن به چې کوم اچولی کېږي هغه 52% دی. 52 تناسب سره راځي لګیا دی. نو مقابله خو جاري ده، او خیبر پښتونخوا کې خو دې کې هېڅ شک نشته که د حکمران اتحاد خیبر پښتونخوا کې یعنی د تحریک انصاف اراکین اسمبلی اخوا دېخوا سلیپ نه شو، او بس په ټیک ټاک ووټ یې واچولو. څنګه چې ډیپټي سپیکر انتخاب مونږ کتلی نو هغې کې څه اراکین چې کوم دي هغه سلیپ شوي، نو داسې څه چانس شته؟ بیا خو زرداري ویلی کېږي چې هغه ډېر کلاړي سړی دی، نو پیسو باندې دې کې شک نشته چې زرداري ډېر کلاړي سړی دی، او هغه په الیکشنو کې خلک اخیستل. په ماضي کې موږ کتلي په سینټ انتخاباتو کې په دې اسمبلی کې شوي دي، نو ډېر خلکو د زرداري په خانه کې ډېر ووټونه راغلي، یا د زرداري چې کوم خلک ودرولی دي هغوی ډېر ښه په ووټونو ګټلي دي. نن هم داسې کیدی شي، خو یو خبره ده چې دې وخت د تحریک انصاف کوم خلک دلته منتخب شوي دي که نه، که اوورال هغې ته تاسو وګورئ نو دا هغه ټول هغه چڼ خلک دي. ولې چې 9 مۍ نه پس کله چې په دوی باندې سخت وخت راغو که نه، نو ډېرې ترې لارې جدا را جدا کړې. نو دا چې کوم خلک راغلي اسمبلیو ته دا نه ښکاري چې دا به سلیپ کېږي. او یو خبره ده چې پرون کوم کابینه جوړه شوې ده هغې کې بعض خلک خفه دي، او ډیپټي سپیکر انتخاب چې دلته یو څو ورځې مخکې شوی په هغې کې 2 ووټونه سلیپ شوي دي. که داسې 2-4 ووټونه اخوا دېخوا شي دا کیدی شي، خو زیات تعداد نشي کېدی. او یعنې دلته کنفرم دا ده چې دلته نه به د پاکستان تحریک انصاف حمایت یافته کم امیدوار دی محمود خان اچکزي، هغه دلته نه ډېر ښه ووټونه به والي او وبه ګټي خیبر پښتونخوا اسمبلی نه. صحیح شو، ډېره مننه. کتونکو د پولینګ عمل چې کوم دی هغه جاري دی، هغې نه بعد به اعلان کېږي چې څوک کامیابېږي. خو مونږ که دا وګورو د نعیم صاحب خبره هم تاسو واورېدې، دلته چې کوم اکثریت دی هغه د پاکستان تحریک انصاف، او مونږ که په قانوني هغه کې ویلی کېږي سني اتحاد کونسل، د هغې اکثریت زیات دی. نو ښکاري داسې چې دلته نه به محمود خان اچکزي چې کوم دی هغه به زیات ووټونه اخلي. نور چې څه تفصیلي وي تاسو سره به شریکوو. مننه.